او کدی کې د چا په عقیده کې معمولی غوندې تزلزل راغی نو دا د ایمان نه خلاص دی گویا کې د ایمانیات و حفاظت ستاسو کوي د جلسې مقصد دا دی چې ستاسو دین محفوظ شي ستاسو ایمان محفوظ شي اسې نه څوک هم تیر نه باسي او د ختم نبوت عقیده لنه ګډه وډه نه کړي ګوره رونو علما هره زمانه کې په هر میدان کې لګیا دي او د دین کار کوي دا ګوره دلته دا جلسه کال په کال کوي او دې مقصد دپاره کوي چې د دې علاقې خلک زنډو میرو د غیر چاپیره دوستان هغوی راغونډ شي او دا یو عقیده اصل کې چا چیړلې ده نو چې یو شی څوک وچیړي نو علما د هغې چیړلو جواب بیا کوي او خلک بیداروي چې ګورې پام کوئ دا عقیده د څوک ګډه وډه نه کړي نو د ختم نبوت عقیده دا زمونږ ستاسو د اجماع خبره ده د عقیدې خبره ده او مقصد یې دا دی چې حضور پاک په ټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر دی د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي دا عمل سره تعلق نه لري عقیدې سره تعلق لري عمل کې که د سړي نه کوتاهي وشي نو دی فاسق شو د ایمان نه نوځي خو که عقیده کې د ویښته برابر کوتاهي وشو نو خلک غرق او تباه شو ګوره ما نه مخکې زما ګران قدر او محترم رور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سید الرحمن صاحب زیده مجدهم ډېر ښکلی بیان هم په دې درته وکړ زما ورونو پیغمبران خدای څه له رالیږلي د پیغمبرانو لومبی مقصد دی چې خلکو ته ښکلی عقیده وښایي دا نورې خبرې رستو دي حضور پاک چې لومبی راغی دی عقیدې له راغی د مکې په لارو کوڅو کې به ګرځېده او دا آواز به یې کو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحو دا کلمه ووایه چې زه د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري نو کامیاب بشي دقې نه راغلی دی د پیغمبر د راتلو مقصد دقه دی ماشي دی او دا ماشي د راتلو مقصد هم دقه دی چې خلکو ته عقیده وښایي او د خلکو په عقیده کې چې کم فرق دی هغه ته وباسي هغوی به وایي نه لات او منات او عزا دا زموږ خدایان دي وایي نه بوت او کاڼی خدای نشي کیدی دا مخلوق دی او د الله صفت دا چې دی به خالق دی پوره زور ولګاو خو چې د دې عقیدې زور یې ولګاو د مکې خلک دشمنان شو او داسې دشمني د حضور پاک سره شروع کړه چې زه تاسو ته نشم ویلی د نبوت نه مخکې به یې والا ډېر زیات قدر کو ډېر عزت به یې کو هغه قدر او عزت بس د هغې بلکل مخالف اپوزیټ ودرېدل او د حضور پاک سره سخته دشمني شروع کړه حتی چې حضور پاک د مدینې د خلکو نه مایوسه شو نو طائف ته لاړ درې سردارانو په طائف کې هغوی له د ایمان دعوت ورکړ دوه خبرې ورته وکړلې یو دا چې الله یو دی او شریک نه لري او بل زه د خدای رسول یم بادشاه یې نه وه چې ګنې ما بادشاه کې دا بېله خبره ده چې رسول شو نو خلک به بیا خبره مني او خلک به یې تابع شي ځمکې یې نه غوښتې پیسې یې نه غوښتې قل ما اسألکم علیه من اجرین هر پیغمبر دا ویلی دی زه ستاسو نه پیسې نه غواړم زما اجر په الله دی طائف یو سردار له دعوت ورکوي بل له درې غټ سردارانو یو ورته رټ جواب ورکوي وایي ښه بل څوک خدای پیغمبر نه مونته او تا غوندې یتیم یې پیغمبر که یتیم دا چې ته خو دا پلار نه یتیم پاتې شوی بل څوک نو په مکه کې مورد دا خبره بل ورته وایي ښه ستا غوندې غریب د دې دا خیال و چې ګنې دا پیغمبري به هغه چاته میلاویږي چې دی ښه مضبوط وي او د پلار نی مړ یتیم نه او دی مالداري فرعون موسی علیه السلام ته نه وی فرعون به بنګړي اچول وایي زما بنګړي دې ستا شته
ته خو غریب سړی او ته راغلی او ما ته پیغمبر وایې. اوس ګوره دی دا خبره کوي د مارونو پیغمبري په دې نه ده چې دا غریب دی او که دا فقیر دی. پیغمبري په دې نه ده چې دا ښکلی دی او دا داسې دی او دا داسې دی. دا بیله خبره ده چې پیغمبر خدای څوک جوړی په ټولو اندامونو روغ هغه د خلکو په نسبت خشتمي هغه په صحت باندې برابر او روغ په مکه کې خو ابولهب و او زمون علما لیکي وایي د ابولهب یې ځکه وایي چې مخ یې داسې تک سور سپین چې شغلې به یې والې هغه له خو پیغمبري ورنه کړی شو. مکه کې خو عتبه و د ټولې مکې د سردارانو سردارو هغه له خو پیغمبري ورنه کړی شوه. په مکه کې خو ابوجهل و چې د فیصلو خاوند و خلکو به په فیصلې کولې جرګو مشر هغه له خو خدای پیغمبري ورنه کړه. هسې تاسو لږ یو پوټی پویم چې پوه شئ ستاسو د علاقه کې به ځمکه مثلا مرله په څه وي جواب راکړئ نه اندازتن په 1 لاک به 3-4 لاک به مرله مثال پته وه لیکن په نوخار کې به د سړک په غاړه د پلاټ په 100 مرله په 50 لکه هم نه میلوي په 1 کروڑ به هم درته میلو نه شي. په اسلام آباد کې به په روډ په غاړه مرله په 100 وي په کروڑ به هم درته میلو نه شي. دلته په 3 لاکه اوس زمیندار چې غنم کري دلته یې کري که په هغه پلاټ کې کري دا ولې دا خو ارزانه ده ګرانه ده نو په قیمتي کې ولې نه کري هلکه تاسو پوهېږئ په خبر که نه هلته یې ولې نه کري زرغونتیا نه کوي هغې کې که د تخم وروویشته تخم به پکې نه اړولی شي او نه ورته اوبه خور کولی شي کلکه ځمکه د زرغونتیا نه شي کولی. زمیندار وایي تخم خو نه بربادوم او دلته په دې شاړه کې چې د تخم ورونسته نو دا بدله زرغون کی نو زمیندار خو په دې پوهېږي چې دا ځمکه تخم زرغونی هغه نه زرغونی نو الله به په دې نه پوهېږي چې دا وجود د پیغمبری تخم زرغونی او دا نه زرغونی. ابو جهل له پیغمبري عتبه له شیبه له دې خلکو له نبوت نه الله ته پته وه چې دا د پیغمبری قابل نه دي دا ډاکوان دي دا غله دي د دې ماضي ټوله ګنده تېره شوې ده دې زناکاری کړي دي دې بدعملی کړي دي. پیغمبري چا له مناسب ده محمد مصطفی له ټولو وایي صلی الله هغه پیغمبر له چې د هغه ماضي بېداغ دومره ټچ پې نو د ماشي د غل عمره د ګناه او د بدعملۍ العیاذ بالله پټې داغ هم پې نو هغه له پیغمبري پکار ده. الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وایي ما ته پته ده چې پیغمبري چاله ورکول پکار دا نعمت به زه چاله ورکوم دا الله ته پته ده. اوس میرزا غلام محمد رپاسي وایي زه پیغمبر یم خدای ته وګوره بوتله کدو تا نه خو پټټی کې سوته نو د پیغمبر داسې بېعزتي خدای پاک کوي اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں ہرگز نہ مرتا کبھی کدی د خدای پیغمبر وی نو دنه پټټی کې ساوته پیغمبر دا انګریزانو په پیسو پیغمبري خوري د پیغمبر امداد امریکا او برطانیه کوي وا خدای پاک د حضور پاک ټول کافر دشمنان شو او د ټول انګریزان حمایتیان دي هغې پیسې ورکوي او پیغمبري او دا خبرې وله خورئ ناسوس هم په لندن کې دی د هغه چې څومره هغه باطل خلیفګان دي ټول په لندن کې ناست دي نو پیغمبري به خدای بل چاله نه ورکوي او داسې د غلو کدوله به ورکوي. پیغمبري د چا حقو د حضرت ابراهیم علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام د حضرت عیسی روح الله علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام د حضرت یعقوب د حضرت یوسف د حضرت یونس د دې حق او پیغمبري چې ځان یې ښه مضبوط په تکلیفونو او په کړاوونو کې ور واچو خو د الله احکامات یې د خپل وس مطابق امت ته ورسول. ابراهیم علیه السلام د بادشاه په غېږ کې کېناست بادشاه سره یې مقابله وکړه او لاړ خپل وطن یې پرېښود. نمرود اور ته وغورځاو اور یې قبول کا خو د بادشاه خو یې قبوله نه کړه.
نوح علیه السلام ته قوم څونه وې کشتۍ ته او خط کشتۍ جوړه کړه خو د قوم مرسته یې قبوله نه کړه خو د انګریز په جال کې په لندن کې اوس هم ناست دی او خلیفګان دې هم ناست دي او صیبه لګیا دی استاد دین خورېږي د نبوت قابلیت په هغه چا کې دی چې چا له خدای پاک پیغمبري ورکړه څوک ته ووایه محمد مصطفی شوق سره ووایه صلی الله اوس یې واوره چې د طایف خلکو پې دا طعنه وکړه خو ته مالدار مونږ او پیغمبري تا ته بل ورته وایي ځه مونږ دې نه منو ځه چې څه عذاب وي هغه عذاب دې راولېږه حضور پاک ته مایوس سره روان شو هغې ظالمانو بدبختو څه چل وکړه چې را روان شو ته د عمر چې را روان شو ته نو خپلو بچو غلامانو ته یې په کاڼو یې ولې په رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاڼو باران شو داسې وجود وینې شو وینې ترې روانې شوې چې حضور پاک نه عایشه صدیقه یو ځل تپوس کوي وی د الله رسوله ستا په زندګۍ کې په تا سخت وخت کم تیر شوی دی وی عایشې چې ستا د قوم نه مایوس شم او طایف ته لاړم او د طایف خلکو هلکانو په کاڼو راګیر کړم ویې ویشتم وی دا ډېر سخت وخت و وی عایشې قسم دی که ماته دا پته وه چې د کوم ځای نه روان یم او کوم طرف ته ځم الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة لا حول ولا اللهم رب هذه الدعوة التامة دا دو خبرې درته کوم یا منځ کوم وی عایشې چې را روانم ما ته دومره سخت حالت به ما نه و تیر نو ما ته پته نه لګېده چې روان د کم طرف نه یم او ځم که خوا او دا هلکان ورپسې دي په کاڼو یې ولي دی کې جبریل علیه السلام راغی وی ما سره دا فرشته ده او دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده په غرونو خدای ده دا د غرونو بادشاه دی بس الله د اختیار ورکړی دی نو الله ته درخواست وکړو چې خدایه ستا هغه محبوب پیغمبر نه خو وینې روانې او طایف خلکو ډېر زیاتې ورسره شروع کړی خدایه ته مال اجازت راکړه چې دا غرونو چت کم یا زلزله راولم په دې غرونو دا ټول خلک پکې وردننه کم حضور الله ورته وفرمایل وی د لاړ شه او زما د هغه محبوب سره چې څه تعاون یې بلکل یې ورسره وکړه زما اجازت دی ځکه جبریل علیه السلام فرمایي وما نتنزل الا بامر ربک فرشته د خدای د حکم نه بغیر د اسمان نه هم نشي راتلی
رپم نشي والی خو یاره اجازت ته غواړه کا دنه مدد غواړي اله بس فوراً په خوشحالی راغلی جبریل علیه السلام ورسره حضور پاک ته دا ووی وی ما الله نه اجازت غوښتې دی د طائف دا غټ دوه غرونه اوچتوم او د خلکو لی په سرونو د پاسه اکدم اوس که مونږ ګوره جذباتي اله شابه مونږ څونه زر بیا غوسه کېږو خیریم که ورسه کو که مونږ ووایو چې شابه دوه غرنه دا ټول پې د پاسه کېدو چخڼې کا و حضور پاک نه هغه وخت وینې بیږي څه ورته وایي د الله دین یې پیش کو چې ما د خدای پیغمبر ومنه یو سردار ته بل او الله یو ومنه نه منه لیکن پیغمبری داسې شخصیت لا مناسب ده او ورته څه وایي وی نه انهم دا زما قومي قوم دی لا یعلمون نه پوهېږي اللهم اهد قومي خدای زما دې قوم ته هدایت وکړه دی نه پوهېږي د دې بچو کې به خدای هغه څوک پیدا کړي چې ما به ومني دې ذات لا دې شخصیت لا دې انسان ته پیغمبري مناسب ده او پکار ده او خدای والا ورکړه هر سړی به راپاسي او زه پیغمبر یم کله به یو دا خلقو دې ناسې لوبې ټوکې جوړې کړې د حضور پاک زمانه کې مسیلمة الکذاب و مسیلمه او اسود عنسی راپاڅېدل خدای پاک هلاک کړل تباه شو بعضې ښځې راغلې سجاه یو ښځه وه هغې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه قسم دی هغې پسې هم خلک روان شو مړه دې خلکو ته چې دلته ډنګ و ټنګې دا ټول ورپسې ځي مرزا غلام محمد هغه پسې هم خلک روان شو خو چې نن یو سړی راپاسي او د پیغمبر د حدیثو نه انکار کوي هغه پسې هم خلک ځي مړه وایي ولې دا مولا نه دی څه کوسته ته چا ووایي چې زکات پکې نشته یقین په خدای ټول اکثر خلک ورپسې کېږي د زکات نه خلاص شو او که ته وایې هلکه ولې دا مولا نه دی څه کوسته ته چا ووایي چې هلکه دا روجې پکې نشته نو تاسو ټول به ورپسې شئ هلکه دا ولې هر څه م پرېښودل ولې دا مولا نه دی څه دیم شکر دی چې څوک د خدای دعوه نه کوي یعنی که چا د خدای دعوه وکړه نو دا خلک به ورته وایي چې خره شکر دی چې دی وکړه مونږ خو تیار درته مخلوق ناست یو که نه دقسې به دجال راشي او د په سترګه به چغري یا چقوړ او دا سترګه به داسې چکوړي چې لکه د قڼ په شان به تکه شنه بار روتي خلکو له به ترې کرکه ورځي ابو ایزا خدایم خلق بوته یو بالکل تابعدار صاحب تابعدار مونږ د مخلوق دا خلکو باندې څه شوي شکر الحمدلله ای د زنډو او ای د زنډو د معیاري خلکو چې ستاسو زمونږ عقیده د خلق نبوت مضبوطه ده که خیر انشاءالله العظیم او سل او زر قادیانان خو دې راشي موټرې نه هغه لارې خو دې په خلکو تقسیم کړي ځمکې او جایداد خو دې په خلکو تقسیم کړي انشاءالله دا د ختم نبوت عقیده دا زمونږ د پلار نیکه د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې را روانه وه را روانه ده په مونږ کې به یي که خیري او دا به مونږ قبر ته د رسول الله مبارک خواله حوض کوثر لرسو انشاءالله ټولو انشاءالله شوق سره و انشاءالله نور شوق سره انشاءالله او چې څوک د دې عقیدې خدمت کوي الله به دنیا کې هم خیر ورکوي او په آخرت کې تاسو خو الحمدلله مخکې مونږ هلته جلسه کړې وه ښه د دنیا ناسته وه اوس هم وکړه الحمدلله مضبوط ناست یې نو زه په دې مې زړه درنه خوشحاله دی الحمدلله بس د دې علماو شاته ودرېږئ او دا کشر کل خصوصا د سکول او د کالج هلکان دوی ته ویم بچې نن په سکول کالج کې د قادیانیت پرچار روان دی هلته خلک بربادوي او ځان ټینګ ونیسئ ځان کلک ونیسئ او که څوک درته وایي چې دلیل وایي راځه د علوم حقانیې ته هلته یې مونږ له راوله بیا به مونږ دلیل ورته وښو انشاءالله العزیز په نرمه به یې پوه کړو او مزیدار دلیل به ورته وښایو انشاءالله الله